بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه شپږ دیرشم نمبر درس دی. انشاءالله تعالی په دې درس کې به مونږه د یوسرو علی قانون دا په تفصیل سره ذکر کوو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې د تمهید به طور باندې د څلورو خبرو ذکر کول دا ضروری دی. لومبۍ خبره ده چې کومه کلمه دا د افعلو په وزن باندې نو د هغې درې قسمونه دي. یو افعلو تفضیلی، دویم افعلو اسمی او دریم افعلو صفتی. افعلو تفضیلی دی ته وایي چې یوه کلمه هغه د افعلو په وزن باندې او په هغې کې د معنی زیاتوالی بیان شوی په نسبت د بلې کلمې. مثلا مونږ وایو زید ازرب من عمر، زید زیات وهل کوونکی دی په نسبت د عمر. نو په ازربو دی د معنی زیاتوالی بیان کړی دی. افعلو اسمی هغه دی ته وایي چې په هغې کې صفتی معنی نه وي بلکې هغه د چا نوم وي. د هغې مثال دی احمد. نو احمد د افعلو په وزن باندې دی او په دې کې نه د معنی زیاتوالی بیان شوی دی او نه په دې کې صفتی معنی ده، لہذا احمد د افعلو اسمی دی ځکه چې دا د یو کس نوم دی. دریم قسم مونږ سره دی افعلو صفتی. افعلو صفتی دی ته وایي چې کلمه د افعلو په وزن باندې او په هغې کې د صفت معنی یعنی د رنګ یا د عیب معنی. مثلا احمر، نو احمر دا د افعلو په وزن باندې دی او په دې کې د رنګ معنی ده، احمر باندې سرخ. نو دا خو مونږ سره لومبۍ خبره شوه. په لومبۍ خبره کې مونږه د افعلو درې قسمونه بیان کړل. یو افعلو تفضیلی، افعلو اسمی او افعلو صفتی. دویمه خبره دا ده چې کومه کلمه د فعلا په وزنی نو د هغې هم دغه درې قسمونه دي. یو فعلا تفضیلی، دویم فعلا اسمی او دریم فعلا صفتی. فعلا تفضیلی دی ته وایي چې کلمه د فعلا په وزنی او په هغې کې د معنی زیاتوالی بیان شوی په نسبت د بلې کلمې لکه زربا. او فعلا اسمی دی ته وایي چې هغه د چا نومي. د هغې مثال مونږ سره دی توبه، دا د یوې ونې نوم دی. او دریم قسم مونږ سره دی فعلا صفتی چې کلمه د فعلا په وزن باندې او په هغې کې د صفت معنی. د هغې مثال مونږ سره دی حیکا، دم په اصل کې دی حویکا، بیا پکې قانون جاری شوی دی نو حیکا ته جوړ شوی دی. خو حویکا دا د فعلا په وزن باندې دی او په دې کې صفتی معنی ده. تدې معنی ده په نازو نخرو سره تلونکي زنانه. نو دا مونږ سره دویمه خبره شوه. په دې دویمه خبره کې مونږه د فعلا درې قسمونه ذکر کړل. یو فعلا صفتی، فعلا اسمی او فعلا تفضیلی. دریمه خبره به مونږه په تمهید کې دا ذکر کوو چې کومه کلمه دا د فعلا او په وزن باندې نو د هغې دو قسمونه دي. یو فعلا اسمی او دویم فعلا صفتی. فعلا اسمی دا به مونږه هغې ته وایو چې کلمه دا د فعلا او په وزن باندې او هغه د چا نومي. مثلا صحرا
او فعلا صفتی دی ته وایي چې کلمه د فعلا په وزن باندې او پاغي کې صفتی معنی مثلا حمراء. سلورمه خبره دا ده چې افعل صفتی او فعلاء صفتی یعنی هغه کلمه چې هغه د افعل په وزنی او پاغي کې د صفت معنی یا هغه فعلا چې هغه صفتی یعنی کلمه د فعلا په وزن باندې او پاغي کې د صفت معنی. نو تدغه افعل صفتی او د فعلاء صفتی تدی دواړو جمع د فعلون په وزن باندې راځي. مثلا احمر او حمراء. احمر دا افعل صفتی ده او حمراء دا فعلاء صفتی ده او تدی دواړو جمع دا حمرون راځي. نو سلورمه خبره موږ سره دا شوه چې افعل او د فعلاء صفتی جمع د به موږ سره د فعلون په وزن باندې راځي. نو دا د تمهید په تور باندې موږ سره سلور خبرې شوې. اوس تدینه بعد موږ قانون ذکر کوو. قانون دا دی چې هر هغه یا چې هغه ساکنه وي او ښکاره وي او ما قبل تدی مضموم وي تدی سره سره چې دغه یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نوي او د افعل فعلاء صفتی په جمع کې نوي او دغه یا په فعلا صفتی کې هم نوي نو تدغه یا په وو سره بدلول دا واجب او ضروری دي. نو په دې قانون کې مونږ ټول شپږ قیدونه ولګول یا شپږ شرایط هم ولګول. په دې کې درې شرطونه یا درې قیدونه داسې دي چې هغه وجودي دي. تدغه درې وړو قیدونو په یو وخت کې په دغه کلمه کې موجود کېدل دا ضروری دي. یو قید مونږ دا ولګاو چې دغه یا دا ساکن وي. دویم قید مونږ دا ولګاو چې دا یا ښکاره وي یعنی مدغم نه وي. دریم قید مونږ دا ولګاو چې تدې یا ما قبل مضموم وي. نو دا درې پکې وجودي شرایط دي. تدې درې وړو قیدونو په یو وخت کې موجود کېدل په دې لفظ کې دا ضروری دي. که په دې درې وړو قیدونو کې یو هم نو نو په دغه لفظ دغه یا به بیا مونږ په وو سره نه بدلو. تدینه علاوه مونږ درې قیدونه او درې شرایط داسې ولګول چې هغه عدمی دي یعنی د هغې نه کېدل نه موجود کېدل په دغه لفظ کې دا ضروری دي او دغه دریو ته موانع ویل کېږي. که په دغه دریو کې یو هم په دغه لفظ کې موجودو نو بیا به هم دغه یا دا به مونږ په وو سره نه بدلو. په دغه موانعو کې لومبی مانع مونږ دا ذکر کو چې دغه یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه. دویم هم دا ذکر کو چې د افعل او د فعلاء صفتی په جمع کې دغه یا نه. او دریم قید مونږ دا ولګاو یا دریم مانع مونږ دا ذکر کو چې د فعلا صفتی کې دغه یا نه وي. که به فعلا صفتی کې دغه یا وا نو بیا به پکې هم دا قانون دا نه جاری کېږي. مثلا مونږ سره لفظ دی یویسرو بر وزن یفعلو. اوس په دې یویسرو کې دا درې واړه قیدونه موجود دي. دا درې واړه وجودي شرایط هم پکې موجود دي او دغه درې واړو موانعونه پکې یو مانع هم نشته. لہذا دغه یا په وو سره بدلول دا واجب او ضروری دي. مونږ کدی لپس ته په غور سره وګورو نو په دې مثال کې په یوی سرو کې یا ساکینم ده او غیر مدغمم ده او ما قبل مضموم ده. دا درې وانه وجودي شرایط دي او دا درې وانه پکې موجود دي. اوس په دې لفظ کې کوم درې موانع مونږ ذکر کړی دي نو په هغه موانعو کې یو هم نشته ده. نه دا باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دا یا واقع شوی ده
او نه یوسرو د افعلو او د فعلاء صفتی جمع ده او نه یوسرو د فعلا صفتی ده. لہذا دا یا مونږ په وو سره بدل کړه نو مونږ سره د یوسرو نه جوړ شو یوسرو. په دغه وجودي شرایطو کې لومبه شرط مونږه دا ولګاو چې دغه یا ساکن وي. کچری دا یا ساکن نه و او دا نور ټول شرایط موجودو، دا دو وجودي شرایط موجودو او دا درې موانع هم نو، بیا بم پکې دا قانون نه جاری کیږي. مثلا مونږه دا قید ولګاو چې یا ساکن وي نو اوس دا قانون با په بویعه کې نه جاری کیږي. اگر چې دلته د یا نه مخکې حرف باندې ضمم ده او دا یا غیر مدغمم ده او نه دا یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واقع ده او داسې دا دو نور موانع هم پکې نشته. تدې باوجود په بویعه کې دا قانون نه دی جاری شوی. دا ځکه نه دی جاری شوی چې دلته یا ساکن نه ده او مونږه دا قید لګولیو چې یا بسوي ساکن وي. دویم قید مونږه دا لګولیو چې دغه یا دا با ښکاره وي، یعنی مدغم بنوي. که مدغم و نو بیا به پکې دا قانون نه جاری کیږي. لہذا په بویعه کې به دا قانون نه جاری کیږي ځکه چې دلته یا دا مدغم ده. دریم وجودي کم شرط نو هغه مونږه دا لګولیو چې تدې ما قبل به مضمومي. که ما قبل مضموم نو نو دا یا به مونږه په وو سره نه بدلو. مثلا بیعن، په بیعن کې به دا قانون نه جاری کیږي اگر چې دلته یا ساکینم ده ښکارم ده لیکن دلته تدې ما قبل دا مضموم نه دی. لہذا په بیعن کې به دا قانون نه جاری کیږي. او کوم موانع مونږه ذکر کړو نو لومبه مانع داو چې دغه یا دا به د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه. کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دا یا واقع شوی و نو بیا به پکې دا قانون نه جاری کیږي. دا غي مثال مونږ سره دی اوی تو سیرا بر وزن افتعلا. نو کدلته مونږ وګورو نو دلته یا ساکینم ده ښکارم ده او ما قبل تدی مضموم دی، لیکن کوم موانع مونږ ذکر کړیو نو پاغي کې دلته مانع راغلی دی چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دا یا واقع شوی ده. لہذا دا یا به مونږه نه واوکو بلکې پدې کې د اتعاده اتصار قانون جاری شوی دی او هغه داو چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې وو یا واقع شي نو دغه وو او یا دا به مونږه تاکو او بیا به تا پتا کې ادغام کو. نو اوی تو سیرا کې دغه یا مونږه تاکړه او بیا هم تا پتا کې مونږه ادغام کو نو مونږ سره د اوی تو سیرا نه جوړ شو اوت تو سیرا. په موانعو کې دویم مانع مونږه دا ذکر کړو چې دغه یا د افعلو او د فعلاء صفتی په جمع کې نه واقع. کچری د افعلو او د فعلاء صفتی په جمع کې دغه یا واقع وي نو بیا به پکې دا قانون نه جاری کیږي. مثلا د ابیض او د بیضاء جمع راځي بویزن بر وزن فعل. نو دلته کومه وګورو نو یا ساکینم ده ښکارم ده او ما قبل تدی مضموم دی. بیا پکې هم دا قانون نه جاری کیږي ځکه چې دا لفظ مونږه بوزن دا نه وایو بلکې دا مونږه بیزن وایو او تدی وجه داره چې دلته دغه مانع موجود دی. دا د افعلو او د فعلاء صفتی په جمع کې واقع ده. لہذا دغه یا دا به مونږه په وو سره نه بدلو بلکې ما قبل ضمه دا به مونږ په کسرې سره بدلو. نو بویزن دا به مونږه بوزن نه وایو بلکې بیزن به وایو. دریم مانع مونږه دا ذکر کړو چې دغه یا دا به په هغې فعلا کې نه واقع چې کوم فعلا کې صفتی معنوي، یعنی دغه یا به د فعلا صفتی کې به نه. او د هغې مثال هغه دا دی لکه حویکا. نو دلته حویکا دا فعلا صفتی ده. په دې کې نور ټول وجودي شرایط موجود دي. یا ساکینم ده ښکارم ده او ما قبل تدی
مضموم هم دی، لیکن تدې یا په وو سره بدلول دا ناجایز دی، ځکه چې دا فعله صفتی ده او مونږه دا مانع ذکر کړو چې دغه یا د فعله صفتی کی به نه، لہذا دا یا به مونږه په وو سره نه بدلو بلکې ما قبل ضمه دا به مونږه په کسرې سره بدلو. نو حویکا ویل ناجایز دی، مونږ به دا داسې وایو حیکا. نو د قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې هر هغه یا چې هغه ساکن وي، غیر مدغم وي او ما قبل تدې مضموم وي، تدې سره سره چې دغه یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه وي او د افعلو فعلاء صفتی په جمع کې نه وي، او بل قید مونږه دا ذکر کو چې دغه یا د فعلا صفتی کې نه وي، نو دغه یا دا به مونږه په وو سره بدلو او تدې دا بدلول دا واجب او ضروری دی. نو حاصل دا راوت چې په دې قیدونو کې درې شرایط یا درې قیدونه داسې دي چې هغه وجودي دي او ته دغه درې وڼو په یو وخت کې موجود کېدل په دغه لفظ کې ضروری دي. لومبی قید دا چې دغه یا ساکن وي، دویم چې دغه یا ښکاره وي یعنی غیر مدغم وي، او دریم ما قبل تدې مضموم وي. دا درې وڼه وجودي شرایط دي او تدې درې وڼو په یو وخت کې په دغه لفظ کې موجود کېدل دا ضروری دي. تدې سره مونږ درې قیدونه داسې ذکر کړل چې هغه موانع دي. په دغه درې وڼو موانعو کې که یو هم په دغه لفظ کې موجودو بیا به په دغه لفظ کې دا قانون نه جاری کیږي. لومبی مانع داو چې دغه یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه وي، دویم مانع داو چې د افعلو فعلاء صفتی په جمع کې نه وي، او دریم مانع داو چې د فعلا صفتی دغه یا د فعلا صفتی کې نه وي. نو که دا درې واړه موانع نو او دغه درې واړه وجودي شرایط پکې موجودو نو دغه یا د به مونږه په وو سره بدلو، او که داسې نو نو بیا به دغه یا د مونږه په وو سره نه بدلو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.